السلام علیکم مینوال امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ کوئ عزتمن او مملکت سره ظلم زیاتی کیږي ځکه عزتمنو چې نن هفته وشوله چې وفات شوی دی او اوس عزتمن د پاکستان حکومت همدغه وایي چې دا راوباسي چې د پوسټ مارټم وکړو عزتمنو د ده خو به هډوکي خو به ختم شوي وي جسم به خراب وي چې د ده پوسټ مارټم باید وي اخر په کومه طریقه باندې کوي راځئ مینوال موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ خوا کې ساره د ټالۍ نښاني وهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو امیر لیکر چې څه د تعارف محتاج نه دی د پاکستان د قومي اسمبلی ایمینیو د پی ټی ای د طرفه د یعنی وټونه ګټلي وو هغه عزتمنو خپلې کشرۍ ښځې بې دردۍ سره وجلو د هغې نه بعد عزتمنو بې مشرۍ ښځې او کشرۍ دواړو کې سلا وکړه ویې ویل چې د پوسټ مارټم به نه کېږي د هغې نه عزتمن د ده د جمعې د ورځې 2 بجې جنازه وه د دغه پوسټ مارټم د وجې نه عزتمنو ښځې انکار وکړه ویې ویل چې د پوسټ مارټم به نه کېږي د هغې د وجې نه عزتمن د ده جنازه 4:30 بجې باندې وشوله چې اوس عزتمنو د پاکستان عدالت همدغه پیشوي وکړه چې د ده د پوسټ مارټم وکړل شي ځکه چې د سره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی خو مینوال چې کله د پوسټ مارټم درخواست هر چې جمع شول نو دغه ته کشرۍ ښځې ویل چې نه دا خو به اوس ختم شوی وي د ده پوسټ مارټم به څنګه کېږي مینوال هغه کشرۍ ښځې راولي یعنې د ده نه حق غوښتلو چې کله د پوسټ مارټم یې واورېده نو عزتمن کشرۍ ښځه خاموشه کېناسته او وتښتېدله د دې نه معلومیږي چې عزتمنو امیر لیاقت چې ده نه خپلې کشرۍ ښځې وجلې دی د جایداد دپاره چې دا به یعنې زه ختم کړم او د ده جایداد به ماته پاتې شي خو د دې خبرې علم ورته نه و چې د ده خو غټ بچي خو هم شته دی هغه د دې جایداد باندې به کیني زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زمون ده سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کوئ خوا کې ساره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي